خبرې ډېرې وشوې. زه درې خبرې کوم، درې ټکي الفاظ استعمالوم: امن، ترقي او خوشحالي. باقي دا کم خلک چې ګرځي نن راوتي دي او تاسو نوټونه غواړي او نوم د عمران خان استعمالوي، خو شاته ګوره بیک ګراوند د عمران خان نه دی. تاسو ته ښه پته چې دا څه ټایپ غونډه کې خلک راوتي. ما د دې علاقې د ترقۍ دپاره، د خوشحالۍ دپاره یو محنت کړی دی او د هغه محنت په بلبوتې باندې زه الیکشن کوم. زه دا ګورم چې یاره ما کم محنت کړی دی، د خلکو سره ما کومه مینه کړې ده چې آیا دا کوي واپس او که نه کوي. خو زه امید لرم چې کوي به، ځکه چې دا کومه مینه د خلکو راکړه. حالانکې 15 کاله زه نه وم په دې ایریا کې، ځکه چې زه په داسې منصب باندې ناست وم چې هغه ټایم نه میلاوېده چې زه علاقې ته راغلی یم. نو مینه د خلکو ډېره ده، محبت یې ډېر دی. او زه اخرنۍ خبره دا کومه، د ډلې پرې خبره ده. او څنګه چې شهزاده ورو دا ووایي چې یاره زه به مونږ ډله کوو او ټول عمر به ورسره ولاړ یو، نو زه هم د دې علاقې پښتون یم انشاءالله. زه به سره هم پار میدان باندې ولاړ یم، پار ډګر به سره ولاړ یم. باقي الیکشن دي، خلک پکې راځي به څوک به څه کوي، زما دپاره نه میټر کوي دا الیکشن. زه به داسې یو کرسۍ باندې ما ټایم تېر کړی دی، د هغې نه ما ته بله غټه کمه کرسۍ میلایي په دې پښتونخوا کې. دا غټه کرسۍ وه او زه دې خلکو ته به وایم دا چغې چې وباسي. که زه په دې سیټ اپ کې نه یم نو دا ګورنر خو به یم. تاسو غم مه کوئ، دا غم مه کوئ چې زه به بغیر کرسۍ نه پاتې کېږم. انشاءالله زه به خامخا په یو کرسۍ ناست یم، خدمت به درله کومه.